السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور تپوس کړی دی وایي چې ما د خلکو نه هم اورېدلي دي، تر دې پورې چې د بعضې علماو نه مې هم اورېدلي دي. هغوی وایي چې تاسو کله تراویح نه کوئ نو د روژې د نیولو څه فایده نشته، یعنې بیا روژه هم ونیسئ، دغه روژه دې نه کېږي. نو جواب دا ده چې روژه ځان له یو عبادت دی او تراویح ځان له یو مستقل عبادت دی. روژه فرض ده او تراویح چې کوم دی سنت دی. نو که چېرې یو سړی تراویح ونه کړي نو روژه یې کېږي، بالکل کېږي، خو تراویح بغیر د څه عذر نه پرېښودلو باندې دا سړی څه دی؟ ګناهګار دی. بغیر د عذر نه به تراویح هم نه پرېږدي، تراویح به هم کوي او روژه خو بې خامخا نیول دي ځکه چې هغه فرض دی او روژه یې کېږي که تراویح ونه کړي. البته صرف دا خبره ده چې تراویح بغیر د څه عذر نه په دې باندې دا سړی څه دی؟ ګناهګارېږي.